ګوره انسان عمدقه تلوار نه پیدا دی نو نیکه کې چې کوم صفتو پنوسو کې مقه صفت پروت دی هر سړی تلواره ده بس منډه لکه خدای دې لپاره عقیده درکړه نیکبخته ماسپښین لاړ شه مازدیګر لاړ شه ماښام لاړ شه ماسخوتن لاړ شه په قلارو لکه نه ولې درونه لګې نو دغه چلته جوړ شي بیا چې واپس راځي نو په خپله لاره نه راځي د بل لار له مخې له ورشي نو چې مخې له ورشي نو دغه فتنه فساد جوړ شي دا کم تاسو واورېدل څومره خلک پکې مړه شو اوسه پورې څونه خلک پکې لاپته دي بېشک شهیدان دي دې ته شهیدان وایي او چې په احرام کې مړه دي دا ټول غریبانان د یو او ما ته چا په موبایل باندې هغه شی وښو نو داسې نه دي غریبانان مړه که نه یو د پاسه بل د پاسه بل داسې ښځې سړي ګډ وډ پراته دي او مړه دي خواران احرامونو کې پراته دي د کفن په جامو کې پراته دي کفن په جامو کې او د ډېرو اجانو غریبانانو نه پکې جامې هم تللي دي ما د یو سړي د موقع خبره کوله وی مونږ لاړو هغه ځای کې ورمنډم د خدمت دپاره ښځې سړي بربند پراته څلور چته او پنځه چته د یو بل د پاسه مړه پراته شهادت خدای ورکړي منقبت یې څه دی شهادت خدای ورکړه او نبی علیہ السلام فرمایي چې کم سړی په احرام کې مړ شو قیامت پر ورځ به په دې احرام کې د خدای په دربار کې ولاړي دی به نیغ پاسي په احرام کې او لبیک به وایي لبیک اللهم لبیک او حساب کتاب له رواني نو چې احرام کې خدای پاسي او د لبیک چغې وایي سمو خیال دی خدای به بخي که ونه بخي او چې په احرام کې مړ شو نو تر قیامته پورې به هر کال دله یو حج لیکلی کېږي څومره حجونه لیکلی شي ثواب خو غریبانانو ته د تکلیف مرګ میلاو شو نو شهادت مرګ میلاو شو ثوابونه هم شو او وارثانو بچو ته خو خامخا غم پاتې شي که اتش بیک چې د جامو یې وارثانو له راشي ښځه مړه ده خاوند یې جم دی پاتې وي خاوند مړ دی ښځه جم دی پاتې وي مور پلار مړه دي بچي تې پاتې شي او بعضې داسې هم دي چې ښځه خاوند دواړه پکې مړه دي دا خو د خدای د طرف نه تقدیري فیصلې دي هغې کې خو موږ څه خبره نه شو کولی هغې له خدای یو خیر ورکړو لیکن بیا هم زموږ د خلکو هغه حرص پکې شته موږ خلک حرصناک یو پکې دا مینا شوه مزدلفه عرفات بهر کې زما ورونو زما د خبرې مقصد دا دی هغه بل هم پکې حادثاتي او مرګ راغلی و کرینو که څه چې را پروت یو د دنیا خلک پکې مړه شو ما خو یو خبره وکړه تاسو ته به یې ویم ما وی چې یو انسان د چا نه خفه شي او دی وله غزار ورکوي نو مضبوط غزار په کوم ځای ورکوي په سر چې د ده نه خفه شم او غزار ورکوم په کوم ځای به ورکوم په دا سر به ورکوم نو الله مونږ نه خفه دی دا بیت الله زمونږ سر دی نو په دا سر خدای غزار راکوي په هغه ځای خلک خفه کېږي که نه تاسو ټول به پرې خفه یاست دا ولې دا زمونږ ګناهونه دي قسم دې ډېر پریشانه شم په بیت الله کې بعضې سړي ځان نه د قصده څادر د احرام ته وکړي او لاسونه یې پورته کړي او بل ورته فوټوان وباسي ویډیو کیمرې ورته مخامخ کړي په دې به خدای نه خفه کېږي ښځو سره یو ځای تصویرونه وباسي په بیت الله کې په دې به خدای نه خفه کېږي ویډیو جوړوي هلته ځان له فلم جوړوي د بیت الله په خوا کې او د قصد یې لاس پورته کړي دا خدای سره ټګي نه ده بیت الله ته مخامخ ولاړ د قصد یې لاس پورته کړي د احرام څادر یې په اوږه چولي بل ملګري ولې پټوان وباسي چې خلکو ته وښیمه چې د بیت الله ته ولاړ یم او دعا کوم نو ریا دې وکړه کمبخته او 4 لکه روپۍ دې اوبو ته وغورځولې ریا دې لاړ برباد شو ولې خلکو ته ښیه دا دې خلکو ته ښیه او خدای سره ټوکې کوي د قصده لاسونه اوچتې او تصویرونه وباسې پاک ځای کې بیت الله کې سره دا لوبې شروع دي صاحبه په صفا مروه دا لوبې شروع دي په عرفات کې دغه لوبې شروع دي په مزدلفه کې دغه فلمونه جوړېږي په منا کې دغه فلمونه جوړېږي شیطانانو سره قسم یو سړي ته وی خدای دې بې خو باسه شیطان سره پټو باسې خواټ دی شیطان خو نه دی خو کاڼې دي تیږه ده خو موږ خلک ورته شیطان وایو که نه نو مې ته ځان له شیطان سره پټو باسې قیامت پر ورځ به ده سره خدای یو ځای کوي دون عقل ممکن نشته مسجد قبا ته چې ورشي مونځ به نشي کولی مسجد قبا کې هلته به 110 ترکیان او مصریان او پاکستانیان او هندوستانیان د دنیا خلک منګالیان 110 به ولاړي او بل به له پکې مړه ویډیو جوړو یا خدای ته وګورئ مونږ ته ځای پرېږدي چې مونځ وکړو جشن دی جشن د حج نه خلکو نن جشن جوړ کړی دی د عمرې نه خلکو نن جشن جوړ کړی دی ریاکاري ته جوړه کړې ده هلته به فوټو باسي او په فیسبوک به چلی دی بال ته ناست فوټوان به په فیسبوک چلیږي
پلان کے دعا کی، پلان کے طواف کی، پلان کے 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، اتنا ایک بختہ منگلم ډېر خلک پکې مونږ ته پته نه لګي، ما ته خلک وایي وي ستا تصویر هم راغلی دی، مې ورور نیم ته خبر وباسي خلک زه ورسره څه وکړم، پټې وباسي. که زما نه پشي شه یا ستا نه پشي شه دله چا وویستل اپې ګناهګار ته پې نه ګناهګار، خو چې را ته ورته وایې راله وباسه نو پې ګناهګار شي، پرې به خدای نه خفه کېږي. لعن الله المصورین، نبی علیہ السلام وی چې څوک تصویرونه جوړي خدای دې په لعنت نازل کی. خیره کړی د حضور پاک، زما خیره به یا قبلیږي یا نه در دواړو جهانو د مبارک سردار خیره به نه قبلیږي. لا يدخل الملائکة بیتا فیه کلب و تصاویر، چې کم کور کې داغه زیاتی بے ضرورت سپی وي، د څوکۍ سپی ساتل د ښکار دپاره او د ګډو چیلو دا جایز دی. دې نه علاوه سپی او تصویر چې په کم کور کې وي د رحمت فرشتې نه داخلېږي. من تصویرونه په موبایل باندې وباسو، فلمونه پې جوړو، په بیت الله کې جوړو، په صفا مروه کې فلمونه جوړو، په منا کې فلمونه جوړو، په احد غر سره فلمونه جوړو. پاک ځای نه د عبادت دپاره تلې که ته فلمونه له تلې، ته د ګناه له تلې که نیکۍ له تلې. یاد وساته سین چې هلته نیکي په 1,00,000 ته نو ګناه دې یو په لاک ده. او دا د پیغمبر علیه السلام وینا ده چې اخره زمانه کې بعضې خلک سیل لځي، حج لبځي خو سیل بې مقصدي، او بعض خلک به ریاکاری لځي. نن سبا دا تصویر سازي ټوله ریاکاري ده، ګناه لځي. هلته جلال لاړ شه تصویر له مزه، هلته مونځ له لاړ شه ویډیو له مزه، هلته د خدای رضا له لاړ شه فلمونو جوړولو له مزه، هلته خدای راضي که خدای ته چغې ووه فلمونو له فیسبوکونو له مزه، خدای ته وګوره ګناه له مزه. ولې 4.5 لکه روپۍ بربادی نه کېږي، حج دې نه کېږي چې دا دې نیت چې د ځان نه حاجي جوړ کړم د قصده او په فیسبوک باندې وچلون چې ما حج وکړه، ریا دې وګټله، عمره کې دې ریا وکړله. شیطان دې سړی تباه و برباد کی، 4.5 لکه روپۍ پې ولګئ، هلته په ریا سر کی. دا دې ګوره په غار حرا کې ولاړ یم، دا دې په جبل ثور کې ولاړ یم، دا دې په جبل رحمت ولاړ یم، دا بیت الله خوا کې دا دې د قصده مې لاس پورته کړی دعا کوم. ریاکاري کې خدای خفه کې، گناہ لدی بیت اللہ کی جرم کے. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب السعير. اللہ قرآن کے وی چې الته گناہ ګور ډیره سخته ده، الته گناہ کې سخت عذاب بدل در کوم. ولی مسلمان نن په عذاب کې مبتلا دی. مونږ د نیکۍ په ځای کې گناهونه کوو، مونږ جمعات کې گناہ کوو، مونږ بیت الله کې گناہ کوو، مونږ صفا مروه کې گناہ کوو، مونږ حجر اسود سره گناہ کوو، فلمونه جوړو، مونږ په مسجد قبلتین کې گناه کوو، فلمونه جوړو. نه دلته منځونه نشته، هغه د ریا 2 مخ منځ کوي او بل ورته کیمره نیولي، 4.5 لکه روپۍ دې ولګولې د احد د غر په خوا